وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. دا ذکر د منافقین شروع منگولو چې دا ربط دا اول واضح دی په اهدنا الصراط المستقیم کې مونږ نیغه لار وغوښته و الله تعالی وفرمیل ذلک الکتاب لا ریب فی. بیا په 500 آیتونو کې ذکر د دې کتاب د منونکو ظاهرا او باطنا دواړه چې هغه متقیانو او په 2 آیتونو کې راغ خلکو ذکر چې ظاهرا او باطنا دواړه نه منل لکه کفار او په 14 آیتونو کې راغ خلکو ذکر شروع دی کم چې ظاهری منی خو باطنی نه منی لکه منافقین. دغه منافقین او څو شرارتونه ذکر شول چې دیو په ظاهر سره وایي چې آمنا بالله و بالیوم الاخر منږ په الله او په آخرت باندې ایمان دی خو الله فرمیل دروغ وایي وما هم بمؤمنین مؤمنان نه دي. دیو الله له دوکه ورکوي او خلکو له دوکه ورکوي چې ایمان یې راوړی خدا دوکه خپل ځان لره ځکه وبال د دوکې به په دیو باندې وما یشعرون دیو پوهیږي نه او بل د دیو په زړونو کې مرض دی الله یې دا مرض سیوا که دیو لره به عذاب الیمي په سبب د دې چې دیو به دروغ وی. اوس د دې او بل شرارت ذکر کوي الله تعالی چې کله دې منافقینو ته وویلی شي چې لا تفسدو فی الارض پس مکه کې فساد مه کوئ نه دیو دومره شریر قوم دی په دیو باندې فساد دومره غالب دی چې د دیو عقلونه بلکل الټه شوي دي. دیو خپل شرارت ته اصلاح وی او د بل اصلاح ته شرارت وی قالو انما نحن مصلحون من خو اصلاح کوونکي او من خو دا اصلاح راولو په ځمکه کې. الله فرمایي دا مفسدین دی خو دیو پوهیږي نه دیو خپل فساد ته چې کوم دی نو دا اصلاح وی. او بیا بل شرارت د دیو دا چې کله دیو ته وویلی شي چې دا منافقت ترک کوي او تاسو داسې ایمان راوړئ لکه څنګه چې د صحابو ایمان راوړئ نه دیو بیا د صحابو په حق کې زبان درازي شروع کي چې موږ داسې ایمان راوړو لکه څنګه چې د صفهاو د کم عقلو خلکو ایمان راوړی. الله فرمایي دیو په خپله باندې صفها دی خو دیو پوهیږي نه. او بل شرارت د دیو دا ذکر کوي چې د مؤمنانو سره ناستې نو موږ مؤمنان یو کله چې جدا شي د خپلو رؤساو سره چې شیطانان د خپلو مشرانو سره نو هغو ته بیا ښه به تاکید سره و چې انا معکم انما نحن مستهزئون من خو ستاسو سره یو په عقیده کې او په دین کې من خو په مسلمانانو پورې صرف استهزا کوو. نو دا یو څو شرارتونه د دیو نو ذکر کیږي. ګورئ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کله چې وویلی شي دیو ته لا تفسدوا فی الارض فساد مه کوئ په ځمکه کې. فساد د حد اعتدال نه تجاوز ته ویلی شي او اصلاح چې کوم دی نو په حد اعتدال باندې قایمېدو ته ویلی شي. نو کله چې دیو ته ویلی شي تاسو فساد مه کوئ د اعتدال نه مه وځئ. لا تفسدوا فساد مه کوئ فی الارض په ځمکه کې. دا فی الارض نه مراد یا جنسی ارض دی په دنیا کې فساد مه کوئ او یا د فی الارض نه مراد چې دی نو مدینه ده مدینه منوره کې تاسو فساد مه خوروئ. نه قالو وی دیو انما یقینا خبره دا ده نحن من خو مصلحون اصلاح کوونکي یو. انما نحن مصلحون درې تاکید یې په دې باندې داخل کړه انما دپاره د حصر راځي. نو مطلب د دیو دا چې انما نحن مصلحون من خو منحصر په اصلاح کې یو د فساد سره خو زمونږ د سرړو څه تعلق شته نه زمونږ کار خو اصلاح کول دي. نو یو انما او دویم نحنو دی نحنو ضمیر فصل او دریم نمبر مصلحون جمله انما نحن مصلحون دریم نمبر جمله اسمیه
نو 3 تاکید یې پرې راوړل چې زمونږ کار خو اصلاح کول دي. وس دا خبره چې دیو څه فساد خورو په ځمکه کې د دیو دا فساد سو نو یو دا کفر لوی فساد دی، منافقت لوی فساد دی، او بل دا چې دیو به د مسلمانانو خبرې کفارو له وړي او د کفارو خبرې مسلمانان له راوړي، او دا د ټولو نه لوی فساد. ځکه چې دیو د دې ځای سره ناسو نو خلکو به دا خیال و چې دی خو مؤمنان دي، مسلمانان دي، نو په خپل منځ کې خلک هر قسمه خبرې کوي، نو د دې ځای نه به دیو هلته ویوړي او بیا د هغو سره خو چې به کېناسته نو دیو خو به یې چې انا معکم موږ ستاسو سره یو، نو د هغو نه چې به یې کومې خبرې واورېدې نو هغه به یې دلته راوړي، نو دا فساد به یې خورو، یو بل سره به یې کسان جنګول، او دا د ټولو نه لوی فساد دی، لوی فساد. دا چغلي کول دا د ټولو نه لوی فساد دی. امام غزالی رحمت الله علیه یو واقعه لیکي او هغه واقعه دا ذکر کړی چې یو کس لاړه بازار ته یو غلام یې اغسته، غلام یې واغسته، غلام ډېر زیات په کم قیمت باندې دته میلاوېده نه د اریانو چېرې دا ولې دومره کم قیمت دی؟ نو د مالک نه تپوس وکوي دا قیمت یې ولې دومره کم وی؟ نو هغه ورته وي دا ځکه قیمت کم دی چې دکې یو عیب دی. هغه وایي څه عیب دی؟ وی دی چغلي کوي، د یو خبره بل له وړي او د بل هغه بل له راوړي. او ورته یې دا خو یو معنوي عیب دی چې ظاهري عیب پکې نه یې ماله پیټ یې وړي، کار کوي، زه پې نور څه کومه؟ چې کله هغه غلام واغسته اره یې وسته وخت خو دی سم و ځکه نوی ولا په کور کې، نو بیا ورو ورو چغلي شروع کړه، او چغلي اول د دغې خپل آقا نه او د هغه د ښځې نه شروع کړه. نو دی خپل آقا ته راوایي چې نیکه یو خبره د خولې له مې نه راځي خو درته یې کومه ځکه که سبا ورځې بیا نقصان پېښ شي نو بیا به زه خفه یم نو چې وایي کم درته ښه وایي، که نه خولې له مې نه راځي. هغه ورته وایي څه را؟ وایي ستا را ښځه چې را در یو کس سره دوستانه ده او ان قریب هغه تا وژني او د هغه سره تلو والا ده، دا خبره ډېره زیاته سنګینه وه، لو جرم و، ځکه مې درته وکړه که نه دا خبره ماله نه وه په کار. هغه وایي ښه. وایي نیکه دا ورته یم چې د شپې اوده کېږي نو داسې ډېر هغه په جوور خوب باندې مه اوده کېږه، لږ بیدار اوسه. هغه ورته یې صحیح ده. راغی ښځې ته یې وایي یو خبره مې خولې له نه راځي خو درته به یې وکړم هسې نه سبا ورځې نقصان بیا جوړ شي او بیا زه خفه یم وروسته او نقصان به شوی. ښځه ورته وایي سره وی ته درې خپل خاوند ډېره زیاته تابعدار یې خو د هغې باوجود هغه یو ځای کې ځان له نکاح کول غواړي او تا لر کول غواړي، په دې باندې ډېر زیات خفه یم. وایي داسې څه طریقه جوړول غواړي چېرې دا ستا را خاوند زما د آقا دا تا پرېږدي پر خپل په نکاح کې دي پرېږدي او طلاقه دې نه کړي او دې بل ځای کې دی واده ونه کړي. هغه ښځې ورته ویل چې زه خو زنانې یم تاسې چل وکنه. وی ماله خو یو چل راځي، درې خو لږ زه ماهر یم. د درې د ګیرې نه به د مرۍ سیټ ته د دې ځای نه په چړه باندې یو څو یخته را کټ کړي او د هغې باندې زه بیا څه منتر منتر وکړم نو انشاءالله خبره به صحیح شي. او ورته یې صرف خاوند ته خو یې دا وایي چې ډېر جوور به اوده کېږي نه، کیدای شي چې مړ دې کړي. او ښځې ته یې دا وایي امام غزالي رحمت الله علیه وایي چې کله دا ښځه ورغله او دا خاوند یې ودرې د خو سترګې پټې کړه او د ده د مرۍ سره د دې ګیرې نه یخته را کټ کول. نو ده خو دا خیال شو ذبحه کوي مې نو چړه یې راوسته او ښځه یو څو ګزاره وواله مړه یې کړه. دغه چغلخور غلام دی لاړ او د هغې ښځې وروڼو ته وایي چې یاره خور خو یې درله مړه کړه خو د ظلم انتها یې وکړه، هلکه بل ځای واده کول غواړي نو یې دې دا غریبه دې میراثتانه څه غواړي، خو دا دې هم ستا په نکاح کې بل وکړه. اگه خامخا یې نه پرېږدي نو د هغې دپاره لار خو طلاق دی که نو طلاق ورکړه نو د مرګ دې ورسره څه کار و. غریبه ډېر زیاتو په بې دردۍ مړه کړه. هغه کسان رالل نو سړی مړ که او قبیلې وجنګېده، غلام دې په خپله مخه باندې ود. نو دا د ټولو نه لوی فساد و. نو منافقینو به د مسلمانانو خبرې هلته وړي او د هغه ځای هغه به یې دلته راوړي. نه که یو ته به چې فساد مه کوئ نو دی به یې مونږ خو اصلاح کوو. او یا د دیو فساد دا و چې کم ضعیف الاعتقاد کسان به کمزوري کسان به نه دیو ته به یې وسوسې په زړه کې ورچولې. لکه مثال به طور باندې لکه بل ورځ یو کافر پر قرآن باندې اعتراض وکړو، مثال پیش کوم هسې چېرې دا قرآن لږ لږ نازلېږي دا په یو ځای ولې دا پیغمبر نه راوړي، خو له دې نه معلومېږي دا چې دی د ځان نه جوړوي. نه لکه پلاني هسې که خیال دې کړی دی اعتراض کې وزن شته ګورې ښه هسې سړی په سوچ کې وغورځېږي نه هغه بل به یې داسې په شک کې ور واچو. نو داسې چې کم کمزوري کسانو نه هغو ته به یې د اسلام مطابق داسې شکوک او شبهات ور اچول نو دا فساد به یې خورو. لکه تا ورته دا فساد مه کوه
نو قالو دیو انما نحن یقینا منگا مسلمون اصلاح کون کیو نو الا خبردار انهم یقینا دیو چیری هم المفسدون دیو فساد کون کری. دلته کې پر خپل خبره باندې درې تاکیدات ذکر کړیو. انما ضمیر فصل جمله اسمیه الله پرې باندې 15 تاکیدات چې نو راوستل. الا انهم ان او بیا هم ضمیر فصل او المفسدون معرب باللام او جمله اسمیه 15 تاکیدات په الله تعالی ذکر کړل چې خبردار یقینا دیو چری هم دیو مفسدین دی ولکن لا یشعرون لیکن دیو پویږي نه پر خپل فساد باندې دیو پویږي نه ولکن لا یشعرون لیکن دیو پویږي نه ځکه دیو فساد ته اصلاح وای دیو با دیته اصلاح څه کوي ودا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې نو د دې نه مخکې خلق په خپل منځ کې برابرو د چې راغی نو خلک دوه ډلې کړل یو مسلمان یو کافر او جګړې شوې کور کې رور د رور سره جنګیږي پلار د زوی سره جنګیږي زوی د پلار سره جنګیږي یو مسلمانی دغه په ډله یو کافري په دې وجه باندې موږ دا غواړو چې بیا را نظام برابر شه او په خپل منځ کې بیا یو شي خلک او دا د کفر او د اسلام دا خبره ته ختم شي هغه زور طریقې طرف ته بیا خلک وړي. ولته الله فرمایل دا خو مفسدین دي خبردار دا مفسدین دي الله پیغمبر د دې لپاره راولېږه الله کتاب د دې لپاره راولېږه چیرې دا خلک جدا شي کافر او مسلمان اسلام طرف ته خلک راشي او دیو بیا کفر او اسلام یو کول غواړي او دې ته بیا چیرې نو دا اصلاح ویل غواړي نه دیو پر خپل فساد باندې پوهیږي نه. اوس دلته ذهن ته یو خبر راځي خبره داره چې واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض چې کله دیو ته ورشي فساد په ځمکه کې مه کوئ نو دا چا چې ورته ویلي بیا خو دیو ته پته راګنه چې را منافقین نو بیا خو دیو ته معلوم نه خو بیا دیو ته معلوم نو ځکه خو ورته وی کنه چې فساد مه کوئ نو بیا پرې محفل کې را منافقین ولې پرېښودل دي نه خو معلومه راشي دیو ته معلوم ځکه به ورته وی کنه. دلته مفسرینو جواب ورکړی چې کیدی شي دا دیو ته چې به ویلی کېدل نو دا هغه لاندې طبقې والا به ورته ویل مشران صحابه چې کوم دی هغه ترې ناخبر او د دیو په فساد باندې ځکه که تاسو خیال کړی یو مشري نامشر ته ما تحت دومره پته نه لګي خو چې را ما تحت په خپل منځ کې ناست دی که نه اوس دلته مثال په طور یو استاد دی نو ډېر طلبه ورته پته نه لګي یو طالب دی ډېر شرارت کوي نو استاد ته پته نه لګي او د خپل ملګري ته چې ورسره ناست یو ځای پرې ډیسک باندې او پر یو پټۍ باندې نو دته ښه پته ورته لګي چېرې دی دا کارونه کوي نو اکثر دا طالب دی بل ته وایي دا مدرسه را داسې چل مه کوه نو کېدی شي دا لاندې طبقه دا پر یو باندې پوه دي ورته را نصیحت کوو. بل شرارت درې منافقینو واذا قیل لهم کله چې ویلی شي دیو ته امینو ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی دی نورو خلکو د کاملو خلکو الناس پرې کې الف لام عهدي دی او معهود پرې سره صحابه دي یعنی څنګه چې د صحابو ایمان راوړی دی کما آمن الصحابه او یا مراد ترنه هغه خلک دی کوم چې اهل کتاب او په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړی لکه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دغه ملګري دیو چې څنګه ایمان راوړی تاسو هم دغه شان ایمان راوړئ نه قالو دیو انؤمنو ایمان راوړو منګه کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړی دی بیوقفو سفیح خفیف العقل ته ویلی شي چې رچا عقل کمی نه دیو صحابو ته سفها وي کم عقل ورته وي نو الله فرمایي الا خبردار انهم یقینا دیو چیرې هم السفها دیو بعقل دی دیو بیوقف دی ولکن لا یعلمون لیکن پوهیږي دیو نه پوهیږي. نو اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس کله چې دیو ته ورشي ایمان راوړی لکه څنګه چې ایمان دی خلکو راوړی نه د ناس نه مراد خو صحابه دي نو د دې ځای نه پته ولګېده چې صحابه معیار حق دي صحابه معیار حق دي ذکر الصحابه ایمان الله بطور ماډل او نمونه چې دی نو دا وګرځو چې ایمان به هغه معتبري کم چې صحابه والا ایمان دی ښه الله فرمیل آمنو کما آمن الناس تاسو دغه شان ایمان راوړئ لکه څنګه چې خلکو راوړئ. مدرسه کې استاد لګی طالب علم ته وایي هلکه خپله وضع قطع او برابر ساتئ
لباس به ستاسو برابري پټکی ټوپۍ هر سره به برابري او استاذ پرې باندې زور راولي یو طالب علم دی ښکلی پټکی وهلی جامې هم ډېرې زیاتې زبردستې ویښتې هم ښه برابر واړه کړي او ښکلی په سنتو باندې برابر بلکل څه قسمه ذره په هغه کې چې دی نو د سنتو نه هغه کوږوالی نشته. استاذ په کلاس کې دغه ماشوم راوسته هلکه وی سبا همدغه شانتې ځان جوړ کړې لکه څنګه چې ده ځان جوړ کړی دی. الله تعالی د صحابو ایمان دا به طور نمونه او ماډل وګرځو چې ګورې ما ته به هغه ایمان معتبري کم چې صحابه والا ایمان دی. تاسو هم دقه شان ایمان راوړئ لکه څنګه چې صحابو ایمان راوړئ. پته ولګي چې صحابه د یو ایمان کامل ایمان وګورئ. صحابه معیار حق دي او تاسو که کتلی دی دا پوره شریعت دا په دوو څیزونو مجموعه ده. په دوو څیزونو کې منحصر دی شریعت. نمبر 1 عقاید او نمبر 2 اعمال. نو صحابه په عقایدو کې هم معیار حق دي او په اعمالو کې هم معیار حق دي. لکه دلته الله تعالی وفرمیل عقایدو کې چې آمنو کما من الناس، تاسو داسې ایمان راوړئ لکه دې صحابو چې ایمان راوړئ. او مخکې به راشي الله فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. که چېرته دې خلکو ایمان راوړ په شان د هغه ایمان چې تاسو ایمان پرې راوړئ صحابو، نو فقد اهتدوا دا خلک په هدایت باندې شول. نو صحابه په عقایدو کې هم معیار حق او دغه شانتې صحابه چې کوم دی په اعمالو کې هم معیار حق. خو دلته کې یو خبره ذهن کې یاره ساتئ، عقاید او ایمان کې صحابه معیار حق دي. هغه ایمان به معتبري کم چې صحابه والا ایمان دی او کم چې صحابه والا ایمان نه وي نو هغه غیر معتبر دی. خو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، په دې کې د مثل نه مراد مثل بالکم دی. ګورئ یو چې کوم دی نو مثل بالکیف، نو دلته کې مثل بالکیف نه دی مراد. ذکر صحابو په شانتي ایمان دا خو ډېر مشکله ده هغو په شانتي ایمان جوړول، بلکې مثل بالکم، یو دی کیف یو دی کم. مثال به د تاسو سره راسي درکم، لکه یو ورور دی او د ورور ځان له یو 15 کمرې کور جوړ که. 15 کمرې کور چې څنګه جوړ که، نو دا پلار دی بل بچي ته ومایي چې د ځمکه باندې دی بل بچي 15 کمرې کور جوړ که، ته پې هم ځان 15 کمرې کور جوړ که. نو دلته کې دا پلار دته چې کوم دی نو دا مثل بالکم او مثل بالکیف. بالکم چې کوم دی نو دی ورته یاد دی چې 15 کمرې هغه جوړ که 15 جوړ که. دې نه مطلب دا نه دی چې هغه څنګه خښته جوړه کړي، څنګه دیوال یې راتاو کړی، څنګه ټایل یې لګولی، څنګه رنګ یې جوړ کړی، هم هغه شان طریقې سره چې کوم دی نو ته جوړ که. مطلب یې دغه نه وي، بلکې تعداد د کمرو چې څومره دی همدغه شانتې. دلته الله وفرمیل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. دلته هم د مثل نه مراد مثل بالکم دی چې په کومو څیزونو د صحابو ایمان دی تاسو هم په هغو باندې ایمان راوړئ. او کیفیت د صحابو نه خو ډېر زیات مشکل دی چې د هغو په شانتې ایمان یو سړی جوړ کړي. خو خبره مطلب زما دا دی چې صحابه په عقایدو کې هم معیار حق او صحابه چې کوم دی نو دا په اعمالو کې هم معیار حق دي. اعمالو کې الله تعالی 11 سپاره کې فرمایي والسابقون الاولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار. درې فرقې الله تعالی ته ذکر کړي دي، درې قسمه خلک. السابقون الاولون من المهاجرين والأنصار، صحابه ذکر کړي چې دوه قسمه صحابه مهاجرین او انصار. او الذين اتبعوهم، هغه خلک چې د دې صحابو اتباع کړې ده نو الله د ټولو نه راضي دی، د ټولو دپاره جنت دی. نو هلته کې صحابه دوه قسمه مهاجرین او انصار، او هغه خلک هم الله تعالی کامیاب وبولل چې کم چې دی نو د دې اتباع وکړي. نو په اعمالو کې چې چا د صحابو اتباع کړي نو اعمال چې کم دی زمونږ او ستاسو لپاره د صحابو اعمال ماډل الله تعالی وګرځول چې د دیو د اعمالو اتباع چا وکړه نو الله د دیو نه راضي او دا جنتي. ایمان هم د هغو زمونږ او ستاسو دپاره ماډل وګرځو چې د صحابو په شانتې ایماني نو دغه ایمان چې دی نو دا معتبر دی، ځکه دا د هر قسمه شکوک او شبهاتو نه بالاتر ایمان دی، پاک او صفا ایمان دی. او بله خبره دلته راواضحه شوه چې په صحابو باندې طعن کول دا خصلت د منافقینو. ګورئ ښه دلته منافقینو صحابو ته صفحاء وي، نو په صحابو باندې طعن کول دا خصلت دا د منافقینو دی. نو بعضې خلک هغه د هغوی دا یو مرض چې صحابو پسې خبرې نه کړي او صحابو پسې بد رد نه ویلي، نو هغو له خوب نه ورځي، هضم یې چې کوم دی نو دا نه راځي. نو زمونږ عقیده دا ده چې صحابه معیار حق دي، عقایدو کې هم معیار حق او دغه شان په اعمالو کې هم معیار حق. نو دلته منافقینو به وي.
نو قالو دیو انؤمنو ایمان راوړو منګه کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړی دی سفهاو خفیف العقل بیوقفو. الله فرمایي ګوره د صحابو ایمان او د صحابو اعمال دا اعلی درجې والا او صحابه په الله باندې څومره ګران وګورئ. قرآن کې په پیغمبرانو کې نبی علیه الصلاة والسلام ته خصوصیت حاصل دی چې نور انبیاو ته به خپلو قومونو څه نو نبي به په خپله باندې جواب ورکو. لکه وګوره انبیاو ته عادیانو سمودیانو چې خپلو انبیاو ته به خبرې کولې وی تاسو هغه صفحای بیوقوفی نه پیغمبر به په خپله باندې جواب ورکوي یا قوم لیس بی صفحه ای زما قوم ما کې صفحات نشته. قوم به ورته وي تاسو ګمراهی یا قوم لیس بی ضلاله قوم په ما کې ګمراهي نشته. نبی به خپل جواب په خپله باندې ورکو. نبی علیه الصلاة والسلام ته خصوصیت دا حاصل دی چې رسول الله مبارک ته چا څه هم ویلی دی الله جواب په خپله باندې ورکړی. هلته الله تعالی جواب په دغه ځای کې ورکوي لکه قوم نبی علیه الصلاة والسلام ته وی ته مجنون یې نو هلته رسول الله مبارک جواب نه ورکوي الله په خپله باندې جواب ورکوي ما انت بنعمت ربک بمجنون. د الله په فضل سره پیغمبره ته مجنون نه قوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وی ته شاعر نو رسول الله مبارک د طرفه جواب الله ورکوي وما علمنا الشعر وما ينبغي له نه ورته مونږ شعر ښولی دی او نه د لره شعر مناسب دی. او ګوره د صحابو درجې ته اوس په خپله باندې وګورئ چې کله منافقین وي چې دا صفحا دی بیوقوفه دي نو الله په خپله باندې د صحابو د طرفه جواب ورکوي. نو د صحابو به یو شان یې که نه یوه درجه به الله خپله باندې جواب ورکوي او دا جواب د تاکیداتو نه بالکل ډک څنګه چې هلته 15 تاکیدات شاته لګېدلو الله دلته کې هم د صحابو په جواب کې 15 تاکیدات چې نو دا ذکر کړل د دې نه خپله معلومیږي چې الله په نسبان د صحابو درجه څومره لویه وه. الله فرمایي الا خبردار انهم یقینا دیو چیرې هم الصفحا دیو بیوقوفه دي ولکن لا یعلمون لیکن دیو پوهیږي نه دیو په خپله بیوقوفه دي چې صحابو ته بیوقوفه وایي لیکن دیو پوهیږي نه. 15 تاکیدات دغه شاته جملې په شانتې دلته کې هم چې نو دا ذکر شول. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون الا انهم هم الصفحاء ولكن لا يعلمون. دا د صحابو د طرفه الله به ذات خود جواب ورکه ځکه صحابه د الله په نسبت باندې ډېرې اعلی درجې والا دي.